الله جل جلاله فرمائے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بشک هغه کسان چې ایماندار دي او نیک کارونه کوي او لمونځونه کوي او زکاتونه ورکوي د دوی دپاره مزدوري ده د الله په حضور کې او نه به پر آینده ورباندې خوف وي او نه به پر ماضي خفګان کوي. حضرت عباده رضی الله تعالی عنه فرمایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واوریدل چې پنځه لمونځونه الله پر بندگانو فرض کړي دي که څوک راتګ ورباندې وکړي او یو شی ورڅخه ضایع نه کړي د سپک ګڼلو په وجه نو الله ورسره وعده ده چې جنت ته به داخل کړي او که څوک د لمانځه حقوق نه پر ځای کوي بیا الله جل جلاله دې وعدې څخه خلاص ده بیا د الله خوښه ده که عذاب ورکوي او که جنت ته داخلوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي آیا که د چا د کور مخته او د دروازې مخته یو وله بهیږي د اوبو که یو سړی 5 وخته په دې وله کې لمبیږي غسل کوي سار ولمبیږي ماخستن ولمبیږي او ماپښین ولمبیږي مازدیګر او ماښام 5 وخته په دې وله کې ولمبیږي غسل وکړي آیا د ده پر بدن به څه خیرې پاته سي؟ هل یبقى من درنی شی؟ آیا د ده پر بدن به خیرې پاته سي؟ صحابه کرامو رضی الله تعالی علیهم اجمعین ورته وفرمیل لا یبقى من درنی شی، د دې پر بدن به هېڅکله خیرې پاته نه سي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل لکه څنګه چې دغه کس پر بدن باندې خیره نه پاته کېږي دغسې یو څوک 5 وخته لمونځ وکړي الله جل به د ده پر بدن پر ده باندې به یوه ګناه پاته نه کړي ټول ګناهونه به ورو ختم کړي ورو به رضوي. قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اول ما يحاسب به العبد بالصلاه فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واوریدل چې اول حساب د بنده سره د لمانځه کېږي که یې پره او ښه کړی و بس کامیاب او خلاص و د عذاب څخه او که یې ناقص او فاسد کړی و نو بیا تاواني ده او زیانمن سلو.